که یو سړی وایي زه غمجن یم غم دی را باندې، یو سړی وایي زه بیمار یم، یو سړی وایي زه قرضدار یم، یو سړی وایي رزق کې مې برکت نشته، یو سړی وایي کاروبار مې نشته، یو سړی وایي اولاد مې نشته، یو سړی وایي دشمنی مې ده، حتی چې څه مسله هم وي دی صرف اور صرف دا درود شریف وسیله وګرځئ صلی الله علیه وسلم. هلکه زموږ د مور په دعا باندې څومره یقیني وي که نه وي، د پیر او د مولا په دعا مو څومره یقیني، خو یقیني خو نه ده چې د پیر او د مولا او د مور دعا به قبوله شي. یقیني ده نه ده یقیني که نه، سلامتیا یقیني خو نه ده، خو د محبوب علیهم السلام دعا په دې کې د چا شک شته؟ نعوذ بالله، دا قبول اور مقبول ده. تکه یو انسان ته یو پیر وي السلام علیکم او وعلیکم السلام، پتا د سلامتیا وي. سلامتیا مطلب د کامیابی، پته نه لګي قبلیږي نه قبلیږي، خو چې ته محبوب ته یو پیر وي صلی الله علیه وسلم، نو د الله فرشتې محبوب خو پرېږده چې الله هم د خپل محبوب بدل په ځان باندې نه پرېږدي. لس پیره پتا باندې رحمت راشي اور محبوب درته هلته نه وایي وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اوس چې درته پیغمبر علیه السلام وایي چې پتا د سلامتیا وي، پاتې پکې څه شو؟ که چرې دې امت په محمد رسول الله درود شروع کو نو یقینا دا خبره لرې نه ده، خو دا به هله کېږي چې کله موتا کې د درود مینه پیدا شي.